د چا دعا یو سو ټیم یو ټیم دی چې د هغې سره د چا دعا برابر شوه نو دا قبوله ده. موږ د دې ټیم تپوس کړی دی چې مولوي صاحب نن د جمعې ورځ ده، دې کې وایي د دعا د قبلېدو ټیم دی، زما خو په اړه ډېر حاجتونه دي، زما خو ډېرې دعاګانې دي. هغه ټیم نه دی چې هغې ټیم کې دعا وغواړم، چې د هغې ټیم سره وایي د چام دعا برابر شوه نو الله به یې قبلوي. بیا هغه ټیم کم دی؟ احادیثو کې مختلف ټیمونه راغلي، ډېر روایات راغلي، خو به هر صورت دوه ټیمونه داسې دي چې علما اکثر وایي چې هغه په دغې دوو ټیمونو کې یو ټیم دی چې په دې کې د چا دعام برابر شوله نو الله به یې قبلوي. یو دا ټیم چې کله امام خطبه شروع کړي د دې ټیم نه واله او د مانځه د فارغېدو پورې دا دغه ټیم دی. خو ګورئ په حالت د خطبې کې به زمونږ د احنافو په نس باندې په ژبه دعا نه غواړي، لاس پم نه اوچتئ، په ژبه به هم دعا نه غواړي. د خطبې په دوران کې دعا به پټ اړه کې غواړي، په ژبه به نه غواړي. نو اکثر احادیث دا دي چې دا دغه ټیم دی. او یو بل ټیم دا دی چې هغه دا دی وی د مازیګر د مانځه نه واله د ماښام د اذانه پورې دا دغه ټیم دی. نو یا دا دی یا هغه دی، خو په دې دوو ټیمونو کې یو یقیني دی چې په دې کې چام دعا وغوښتله الله به دعا قبلوي. دا د جمعې د ورځې خصوصیت دی او دا د بلې ورځې نشته دی. نو پکار دا ده چې د جمعې یو لوی اهمیت وي زمونږ ذهن کې او زمونږ تصور کې، زمونږ د زړه کې د جمعې یو ډېر لوی فضیلت مونږ ته ښکارېدلی چې جمعه چې دا څومره لوی اهمیت لري، څومره لوی فضیلت لري په دین اسلام کې. د دې ډېر لوی فضیلت احادیثو مبارکو کې راغلی دی. دغې دوو ټیمو کې پکې الله دعا قبلوي. او څوک چې د جمعې په ورځ سورة الکهف تلاوت کی نو د یوی جمعې نه واله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور وي، رڼا به د مخې ته د یوی جمعې نه واله د بلې جمعې پورې. نو د جمعې په ورځ حاضري وختي کو او بل د سنتو ډېر لوی اهتمام کو. دا خبره ذهن کې پخه کوي چې کم سړی د سنتو اهتمام نه کوي د ده به فرض نیمګړي، د ده به فرض نیمګړي. چې کم سړی سنت په پابندۍ نه کوي د ده به فرض نیمګړي، فرض به یې نیمګړي. فرضو ته دې مکمل نه وایي چې کم سړی سنت په اهتمام نه کوي. وایي دا خو څه خبره ده مولوي صاحب، دا خو سنت دي. نو سنت د چا سنت دي؟ سنت د چا سنت دي؟ لږ ودرېږه ته لږ سوچ وکړه، سنت د چا سنت دي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا وړه خبره ده. د دې نه بل غټ وعید شته دی چې کم سړی سنت نه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د شفاعت نه به محروموي په میدان محشر کې. زما شفاعت په هغه ته نه حاصلي، زما سنت یې نه دي کړي، ما سره یې وفا نه ده کړې، نو دی به زما د شفاعت نه چې دی دا به محرومه ګرځي دا سړی. موږ خو په تمه یو چې میدان محشر به امام الانبیا به سفارش کوي، موږ به د سفارش د لاندې راځو، زموږ به سفارش کوي. نه دقه سړی به د نبی علیه السلام